قربانی په چا باندې واجب ده. نو د دې لپاره علماء کرامو یو نصاب مقرر کړی چې کوم احادیثو کې بیان شوی دی او به د هغې تشریح علماء کرامو کړې ده او د هغې خلاصه یې دا راویستې ده چې کوم انسان سره ښځه ده که نر دی چې ونیمې تولې سونه وي په دې ښځه باندې خو یا د دې نه زیاتې بهرحال قرباني شته. یا یو سړی د سونې ځان له اغستې ده جمع کړې ده ساتلې ده ونیمې تولې سونه ده ورسره یا د دې نه زیاته ده د باندې قرباني شته. دویم نصاب دی 52 تولې چاندي چې کم سړي سره یا ښځې سره 2.50 تولې چاندي وي یا د دې مطابق سره نقدي روپۍ دي او قرض به نشته او دومره سره بچت کیږي 52 تولې چاندي نه تقریبا 80,000 روپۍ جوړیږي داسې والا تقریبا د 80,000 نه بره او 80,000 نه کله کمیږي کله زیاتیږي ځکه ریټ بره لاندې کیږي خو اسانۍ په خاطر باندې تاسو داسې ووایئ چې 80,000 روپۍ دي چې کومې ښځې سره د 80,000 روپو چاندي وي او یا ورسره دومره نقدي روپۍ وي په دې ښځه باندې قرباني کول واجب دي په دې سړي باندې قرباني کول واجب دي دې نه واده کړي باندې قرباني واجب ده. اوس خپلو جوبونو ته ګورئ او بینکونو ته ګورئ یا چاله دې روپۍ ورکړي دي هغې ته ګوره چې دومره روپۍ د سره شته که نشته. بعضې عالمان وایي چونکې اوس د دې نه پیسې ډېرې کمې جوړېږي 80,000 روپۍ نه سبا هر چا سره او قربانیانې ډېرې ګرانې دي وړوکې نه وړوکې ګټ چې ته الې په 28-30,000 روپۍ باندې چې قربانۍ قابلې کېږي نو دغه تا نه ټولې پیسې لاړې په قربانۍ کې یا دغه نه غټ څاروي کې ایسار یې هغه هم تقریبا 25,000 روپۍ پورې کېږي چې قربانۍ صحیح څاروی وي. دغه نه انسان سره نور ضروریات تړلي دي نو دا یاد لرئ قربانۍ کې 80,000 روپۍ دي خو دې کې ورسره دا شرط هم دی چې دا ستا د ضرورت د پیسو نه زیاتې وي. دا یاد لرئ یو انسان دی مثلا ګرمي د اوس اے سی لګولی دی هغه 30,000 روپۍ بیل راځي نو که د سره 1,00,000 روپۍ دي د باندې لا قرباني نشته ځکه 30,000 روپۍ خو د ده په بیل کې لاړې او دا شان مثلا سی د ټلیفون بیل کې لاړې او مثلا 10,000 روپۍ د ماشومانو په فیسونو کې لاړې نو دا یاد لرئ چې ستا د ضروریاتو نه بالکل فارغې روپۍ وي نو هله پېشته د اختر دپاره چې ته کوم د خوراک څیزونه مټیان راوړي او کاوا تورې چی راوړي او هغې دپاره بوتلې راوړي خلکو باندې اسکي خپلې اسکي د هغې نه علاوه نو بیا خو خبره اسانه شوه که چې تا سره بالکل اضافي 80,000 روپۍ پرتې دي او دا ټول ضرورتونه هم دې پوره کړي دي نو بیا څه چلو شو که دې نه تا یو حصه راواغسته او د الله دپاره په قربانۍ کې تا یو حصه ونیوله نو څه چلو شو بچو دپاره دې هر څه اخیستي دي د ښځې دپاره د سرخي پوډرو پورې اخیستي دي ځان نه دي جانګیانو پورې جانګي پورې اخیستي دي او دغه رنګې د ګرمۍ سردۍ بیلې بیلې کپړې دي اخیستي نو که یو حصه قرباني د الله دپاره وکړه نو څه چل به وشي نو ټولو ضروریاتو نه علاوه پیسې. بعض عالمان وایي چې خیر دی نو بهرحال اکثر عالمان دا وایي چې چا سره دومره د چاندۍ مطابق پیسې وي یا یو ښځې سره 1 توله سونه ده 2 تولې 3 توله سونه ده او لږې روپۍ دي سره نو هغې هم کول پکار دي ځکه هغه دومره 80,000 ته رسي ځکه 1 توله په 1 لک ده خو چې کومې ښځې سره نقدي روپۍ نه وي نو بیا که 2 تولې مو سره نشته پې چاندي ورسره نشته ضرورت نه زیات څیزونه سره نشته نو که 3 تولې هم نشته که 4 تولې هم نشته که 5 تولې هم نشته که 6 تولې هم نشته که 7 تولې هم نشته که پاو باندې 7 تولې بیا هم نشته چې څو پورې 9 تولو ته نه رسېدل خو چې پیسې ورسره وي نو بیا کول پکار دي. یو قول دا دی بعضې عالمان لیکلي چې اوس د غریبۍ وخت دی او ډېر زیات د خرچو وخت دی او اینی ټایم بیمار را پیښېدی شي اینی ټایم هره قصه را پیښېدی شي نو دې وجې نه عالمان وایي چې د قربانۍ دپاره بس د سونې نصاب ته ګورئ بعض عالمان وایي د سونې نصاب ته ګورئ دا یاد داسې ته صرف یو تحقیق تاسو ته پیش کوم نور خبره بهتره همغه ده چې اولنۍ ده چې هغه کس لکول پکار دي خو بعض وخت یو سړی غریب دی پردی کارونه کوي ښځه د پردي کورونو کې کارونه کوي یو سړی د مزدور سړی دی چېرته په مزدورۍ کې 80,000 جمع کړي دي ته ورته قرباني وکړه
نو خیر دی بعض عالمان وی که د سونی نصاب د سره نه د سونی نصاب تقریبا 9.5 لک 8 لک روپۍ جوړي نو چې دومره روپۍ سره نه وي خیر د قرباني دی نه کوي دا د بعض عالمانو قول دی راجح قول نه دی کمزور قول دی هغه بل قول اعلی دی اولا دی نو واځي دا وي بس پکې یو بل قول دی عزتمندو دي کې بعض کسان اوزي بعض پکې داخلي نو ځکه په دې باندې عمل وشي نو زمونږ بعض دارالفتوا والا په دې باندې قول کړی د قربانۍ دپاره د زکات دپاره نه زکات کې چونکې د غریب فایده ده نو هغه په دغه ورکوټي نصاب کې هم کول پکار دي قربانۍ کې چونکې د غریب دومره فایده نشته دی اصل ستا خوراک سکا کې او تی کې نو دې کې خیر دی که دې بل طرف ته انسان لاړ شي بعض عالمان وایي چې کومې ښځې سره یو توله سونه وي 2 تولې 3 تولې سونه دي نو د دې دپاره لږې پیسې کار نه کوي بعضې خو ویلو چې لږې پیسې هم کار کوي چې 200 سره یو په دې باندې قرباني شته دا دویم قول دې ته ویلی کېږي د علماو په ژبه کې ذم بالاجزا هغې ته ویلی کېږي ذم بالقیمت خو زه چونکې آسان الفاظ سره تاسو پوهیم نو ساده الفاظو سره خبره بیانوم چې هر سړی پې پوه شي ذم بالاجزا دې ته ویلی کېږي چې 2 نصابونه کله یو شي یو ښځه یو تولم ده او لږې پیسې هم دي سره نو هغې کې عالمانو لیکلي دي چې مثلا یو ښځې سره 6 تولې سونه ده سونه 6 تولې یو توله 9 تولې چاندي 9 تولې چاندي د یو تولې د سونې برابر ده ما ته ګورئ 9 تولې چاندي د یو تولې د سونې برابر ده نو اسانه خبره شوه یو ښځې سره چې کوم دی 6 تولې سونه ده نو دې سره به وګورو چې 9 تولې چاندي ورسره وي یا 9 تولې چاندي ورسره یا د دې مطابق پیسې ورسره وي د هغې موږ هسې یو حساب راوستی تقریبا 11,000 روپۍ دې جوړېږي د 9 تولو چاندي نه د یو حساب مطابق 11,000 روپۍ جوړېږي نو چې کومې ښځې سره 6 تولې سونه ده نو که دې سره 11,000 روپو پورې وي نو بیا پې قرباني شته ګینې بیا پې نشته دې کې لږ اساني ده پهلني صورت کې خو سره چې 1 روپۍ و 10 روپۍ وي هم پې کېده دې صورت کې گنجایش 11,000 ته راورسېدو یا یو ښځه د هغې سره یا سړی د 15 تولې سونه ده نو دې سړي سره بیا 14 تولې چاندي پکار ده پیسو اعتبار سره تقریبا 22,000 روپۍ چې د سره وي بیا یا ښځې سره چې 15 تولې سونه ده ورسره نو که 22,000 روپۍ ورسره وي نو قرباني پې شته ګینې نشته مثلا 4 تولې سونه ده یو ښځې سره نو د دې لپاره که 21 تولې چاندي دې سره یا 33,000 روپۍ سره 11,000 روپۍ یو حصې سره زیاته وه نو چې کومې ښځې سره 4 تولې سونه ده نو که دې سره 33,000 روپۍ وي نو قرباني پې شته که د دې نه کمه وي نو بیا پې نشته اسانه شو خبره ده یا کومې ښځې سره 3 تولې سونه ده یا سړي سره ده نو که دې سره 44,000 روپۍ وي یا تقریبا 28 تولې چاندي ورسره وي خو پیسو ته بیا راوړو پیسې اسان ده 40,000 روپۍ ورسره شته او 4 تولې 3 تولې دغه هم د ورسره سونه هم د ورسره نو بیا پکار دا دی چې دا څه وکړي قرباني وکړي خو که د 40,000 نه کمې روپۍ دي ورسره 20,000 روپۍ دي ورسره نو بیا که نه کوي نو ګنجایش پکې شته چې وي نه کړي یو ښځې سره 2 تولې سونه ده نو دې ښځې سره که 55,000 روپۍ وي مثلا د دې نن سبا ریټ مطابق نو دې ښځې باندې قرباني شته خو که د 55,000 روپۍ نه ورسره کمې روپۍ وي او 2 تولې سونه ده ورسره نو بیا قرباني که ونه کړي نو ګنجایش شته یو ښځې سره 1 توله سونه ده نو د یو قول مطابق خو ده چې لږې روپۍ مې ورسره قرباني پې شته د دې قول مطابق دا ده که دې سره 60,000 روپۍ شته سونه 66,000 11,000 روپۍ سره 55 سره نورې زیاتې کړه نو که 66,000 روپۍ دې ښځې سره وي یا دې سړي سره نو قرباني پې لازم ده او که دا ورسره نه وي 6,000 سره کمې 50,000 دي ورسره او 40,000 دي ورسره نو ګنجایش ته که دا قرباني ونه کړي نو دې ته ویل کېږي ذم بالاجزا والا یو مسله نو زه غریبانانو ښځو له په دې قول باندې عمل وکړي یا غریبانان کسانی د معاشري اعتبار سره غریبانان نو ګنجایش ده او بعضې عالمان وایي چې نه بلکل چاندۍ ته ګورم د سره چاندۍ ته د سره ګورم بس سونې ته ګوره نو که سونې عمره نصاب و سرې قرباني دي وکړي او که نه نو نه کېږي نو دې قول کې ادنا ګنجایش ده دغه بل قول کې ډېر ګنجایش ده او صحیح او راجح قول هغه دی
چې کومې ښځې سره 80,000 روپۍ دي ضرورت نه زیاته یا 52 تولی چاندي ده نو بهتره او راجع خبره ده چې قرباني دي بیا هم یو حصه وکړي. نو دا یو اهم مسله ده عزتمندو. نن سبا چونکې حالات ډېر ګډوډي د خلکو بیماران خلکو ته پراته دي او دغه رنګې کرونا وایرس خلکو والي چا باندې د بچو فیسونه شارټ شوي دي. نو ځکه د دې احوالو مطابق د علماو مخې ته یو رای کېغوستله چې ګنجایش پکې د ذم بالاجزا والا مسله کې شته چې چا سره دغه ډېرې روپۍ وي او سونه ورسره وي نو بیا پکې ودي کي که نه نو خیر دی نه دی کوي. ځکه یو طرف د علما حدیث علما دا وایي چې یو قرباني د ټول طرف نه کېږي نو که زموږ نصاب لږ راکم شو یا پکې گنجایش را پیدا شو نو څه خبره پکې نشته. نو گنجایش په طور باندې عمل کولی شي. خو یو سړی دی مثلا ګاډي کې هم ګرځي کور یې خپل شته خو د دې نه علاوه سره صرف 80,000 روپۍ دي بیا هم وایي کمې دي نو موږ نور څه کې ګاډي کې ګرځي کور دې شته تنخواه دې شته نور د خدای نه څه غواړي نو 80,000 روپۍ دې سره دي نو یو حصه قرباني پکې وکړه کنه. دې انسان له بیا په هغه اولني قول باندې چلېدل پکار دي خامخا کول پکار دي. خو یو سړی د غریبه ښځه ده پردی کور کې کار کوي یو سړی د پړي مزدور دی او 80,000 روپۍ جمع کړي دي واده له یا د زوی واده له یا بل څه ضرورت له نو زه خیر دی که هغه په دې بل قول باندې عمل وکړي نو گنجایش پکې شته. نو کس ته کتل پکار دي تپوس دې کوو څه کار کې او دغه شان ګاډی دې شته که نشته نو عالمانو له پکار دی چې هر سړي ته د خپل مطابق مسله وښیي او دا ټولې دین کې دن نه دي. بعضې کسان وایي مړه دا خو نور هم پریشانه شو هلکه ولې ځان پریشانه کړې سهولت والا خبرې درته بیانو چې یو څیز کې 2-3 رایې راشي نو تا ته خو گنجایش شو که نه نو ته ولې پریشانه کېږي. بعضې کسان وایي مولیانو موږ پریشانه کړو. مولیان تاسو پریشانه کوي نه هغه تاسو ته اسانیانې پیدا کوي. ستا لپاره خو اساني شوه چې د کوم مولا خبره دې ومنله نو بس الا بلا برګردني مولا ته څه کې. نو د دې وجې نه عزتمندو دا د پریشانۍ خبرې نه دي. بس یو عالم سره تعلق لره او هغه عالم ته ته ویل گنجایش شته بس خبره ختمه تا دپاره اساني شوه ته څه کې نو د سختۍ والا مسله نشته.